بسم الله الرحمن الرحیم. زه ریاض نجفي ځل بیا تاسو ته خوندور کیسو سره حاضر شوی یم. نن غواړم چې د امام رضا کرامات نه تاسو ته یو کرامات ذکر کوم. هسې خو د امام رضا کرامات ډېر دي، خو یې یوه ورځې باندې کله د امام رضا د کوم صحنونه دي دغو کې کار کېدلو، چې دغه کوم خادمان د امام رضا والا هغوی کوم هغه انجینیر و، هغوی څه وکړل، یو بهر ملک والا کوم انجینیر و، هغه ته هم دعوت وکړو چې راشه ته هم سره دې کې مدد وکړه، کیدای شي موږ څه غلطۍ ملطۍ وي کې هغه ته سیخه کېره ته. چې کله انجینیر راغللو بهر ملک نه، هغه یې صحن کې ګرځول، دا صحن مثلا صحن پلانکی صحن درست سره کو، پلانکی دا کوو کې دا کار د کوو که نه، دا صحنو کې دغه چې کولو، صحنو کې څه کول، ګرځولو ځان سره. چې دې ټایم باندې دغه انجینیر او دغه ایرانیان کوم کسان و، داسې یوه صحن باندې راغلل چې هغه ته صحن شفا نه یایي. تاسې کوم ځوانان هغه به لیدلی یي دغه صحن، چې هلته د امام رضا علیه السلام پنجره دی، د کوم بیماران وي هغه یې تړلي وي ورپسې شفا دپاره. واقعا هلته ډېرې معجزې هم شوي دي، ډېر کرامات هم شوي دي هغه صحن کې. چې کله دغه هغې ذکر کولو، دغه دې ټایم باندې چې کله دغه دې صحن دی تېرېدل، دغه انګریز کوم کس و، دغه کس ورته پوښتنه وکړه انجینیر، دا خلک ته ولې جمع دي، ولې خلکو کې پړي چولي دي، تړلي دي، دغه ځای کې ناست دي، هغه ته پنجرې ته څه حساب کتاب دی؟ نه ایراني یې چې زه به څه درو سره خبرې وغږدوم، دا هسپتال دی، شفا ورکوي خلکو ته، شفا ملیږي دلته. انګریز ته یې خوند وکړو خبرې، ویله څنګه زه خو پوه نه شوم څنګه هسپتال دی، ډاکټر څوک دی وکې اوس څه ټایم ډاکټر کیني دلته؟ هغه ورته وویله چې دا 24 ګنټې سروس دی، دا هر ټایم ډاکټر ناست وي. ویله زه پوه نه شوم دې خبرې باندې. هغه نه وروسته دغه ایرانی کوم کس دی ورته دا کیسه شروع کړله چې دا زموږ امام دی، هغه دغه ځای کې شفا د کوم خلک راشي توسل پیدا کړي سره پروردګار طرف نه هغه ته به شفا میلویږي د دې واسطې وجې نه. چې کله دا خبره وکړه، هغې ته دا خبرې خوند ورکړه، ویلې هغه ذهن کې یوه بله خبره راغله. څه شي خبره راغله؟ چې ما هم یوه کور کې بچی بیماره دی، کیدای شي دا ډاکټر یې ما بچی ته شفا ورکړي. هېڅ یې وکړل، هغه پنجرې ته زور یې وکړلو، پنجرې ته ځان نږدې ورسول، ویل هلته رش ډېر وي. کله ځان یې ورسولو، څه یې وکړل، نور چیخ وسونه، خپله ټۍ یې راواخیستله، هغه یې پنجرې سې وتړله. پس کله ډېر وژړېدلو، ډاکټر صاحب ما بچي ته هم شفا ورکړه. لږ ټایم بعد دې ټایم کې ته کال راغلو، کله کال ورته راغللو، دې کله ټلیفون اوچات کړلو، کور والا دې ژاړي، دې پوښتنه کوي ولې ژاړې؟ هغې ورته ویله څه ما بچی ټیک شوله. ویله څنګه ټیک شوله؟ ویله څه ته موږ خو ته ور ووهلی شو، ما ته یې څه زه ډاکټر راغلی یم، چې ما ته چا رستولی یې؟ چې تا شوهر کوم لاړ دی ایران ته، مشهد کې زه مغه ډاکټر رستولی یم ته بچی دپاره. ورننوتلو، بچی باندې لاس کړلو، پاڅېږه، هغه بلکل پاڅې ټیک ټاک شوله. پس دوستانو، موږ تاسې هم که چیرې بیماران شو، هسوی خپلو اهل بیتو سره واسطه ورکړو پروردګار عالم ته، چې موږ ته هم شفا راکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.